قرآن کی اللہ ہوئی اے انسانانو یا ایوہ الناس اے تمام انسانانو انتم الفقراء من اللہ تحضور پر صلی اللہ کا محتاج ہے غنی تک نشتہ مستغنی تک نشتہ پڑے پیدائش کی اللہ کا محتاج نشونما کی اللہ کا محتاج ساغستوں کی اللہ کا محتاج قتلو لیدلو وینو اوریدلو دیدلو کی اللہ کا محتاج قدم قدم اللہ کا محتاج تشپنی هر یو ساعت کا تکول و برکول کی اللہ کا محتاج چاچی بنچی نوالے ساغستوں قدر ورنیجی ڈاکٹرانی رسینے و رشنی کی ضرورت کے بیچے آکسیجن دے گزر والا دا جدا کا کبڑی شکا سائی والی دا کول پٹھولا باندی انسان اللہ متاثر اللہ کا محتاج ہے واللہ هو الغنی الحمید یک یوازی اللہ دے چاہی چاہ حاجت نشتا نیستا روجی کا حاجت شتا نیستا ذکر کا حاجت شتا نیستا عبادت کا حاجت شتا کہ انسان سے نہیں پل حاجت دے گی حاجت ایک پل دے پل ضرورت دے گی پل پہ عزت پر کی گی پل پہ دنیا کی جو سکون ہے اطمینان زندگی میں رہے گی آخرت کے بدا جنت خوشحالی میں رہے گی اللہ نے اوپر کو گزارا جب مخلوق اللہ کا محتاج ہے جتنا محتاج ہے اور حاجتون اغوارے دلچان اغوارے خبر آسان گرالا دا حاجت روی زیر پیجت اغوارے دا حاجت دا بچان اغوارا چی اوستا دا حاجت نا خبر دے حاجت نا خبر دے چی دا ضرورت سے مخلوق تا خبر کو خبر بشی تا خبر کو پخپل دا خبری کی اللہ تا خبر ہے اور تا خبر ہے ستا نظرت ارادو دا خبر دے اللہ علم حضور رہے علم مدین دویم مخلوق ہم سے کولیشی سہدف کرے لاس پیس کرنگے موجود طاقت صحیح کولیشی مال سے کولیشی او اللہ پاک اللہ اسباب کو ضرورت کس طرح قبول کی لا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون الجیران یوشیو کی دکینو نو آگے تو اشیاء نو آشی فتشت اللہ کو ارادہ بڑی کی دکھر قرآن حجی لوئے علم خاون اللہ دلوئے قدرت خاون اللہ دلوئے خزانو خاون اللہ سکلوئے خزانی کی نبی علیہ السلام نے لو ان اولکم و آخرکم استاذ الاولی و مستنی و انسکم و جنکم استاذ انسانان و پیریان و یو طول روزیوں کو یو پیدا ہوئی اب یو تن دخبر سوچ فکر مطابق اللہ رسوالی کی و اللہ طول اللہ دعوہ رسوالی کی چیزوں سب ہوئی اللہ کو خزانوں کے مطور دبے راشی تمہر دبیوں درازی لکا دریاب کی جستن یا کو تکتا کی اور دریاب کو پتی لپا جی نکل جیوی تمہر دبیوں خزانوں خاون دے تو مقار دادا چین ہم محتاج ہوں اللہ سبب نے احتیاج نہ خبر دے سبب حاجت داغس رشتو پورا کول یوشی اور شبتوں کو جو دشتا مخلوق سرکل ہی اور تو گئیو استاد حاجت نو خبر شی تو انسان اگر تنجوز دے بدیر دے اللہ کی مخلوق دشتے اللہ صحیح ذات دے مقار راگا جمعہ یقبل حاجتو در روپے جمعہ یقبل حاجتو در روپے جمعہ فاصلے کی آوازی پر اپنے خبر کرے دا اللہ کی طرف میں خبر کی ہوئی درگاہ ماں درگاہ نوبے انیس زمانہ کون نوبے دے کون دے بلے زمان نوبے لگی رما ہزار بار توبہ شکست بازا کذن میری کی توبہ ماں کا کڑے دا نا فرمانی کی کڑے دا مایو سکی نمو کیا ہوتا اللہ جو کفلا کی تاسو دا حدیث کی واقعہ ویلے دا یو کم سن تن سڑی موجی اور پا اپل عمل سنومان دے پریشان دے تپوس نہیں تیرا مانا دے مسئلے حل پٹار دے رہا تو وہ پوچھئے کرنا چاہو تکبیر سے وہ بولو نا پویا حافظ اگر اگر اتاو توبہ قبلے در اللہ دشمنی ستا توبہ قبلی یہ رو سرا قبر کرے کو یہ نہ قبلی کو جو
تب کے ان صحیح سر سر نے پورا کرا یا صحیح کی حدیث میں صحیح حدیث کے مثال لگا پڑے نواز ایسے کسی یا پریشان نے بے قرار نے چہرہ پر کا جو پکار دے شماتا رہنمائیوں کی دبا دعا اللہ قبول کی چاہتا عالم و خود و شاہ اپنا کی زلیلہ اگر اللہ استاو دا اللہ کو منسی و سوکھائی دوچی تو وہ واسی مباسا وہ ماحول نے معاشرہ نے کم نے جباتی نہیں کی تو انہیں اثار دے گئے تاکہ پریدہ نانکی پری تلاشا داول معصیت تا داول اطاعت تلاشا دائی اقدس و حجاب دے آبا کو مخلص اور اخبرہ خبرہ کی مخلص و روان شو اللہ رکی دفار فرشتی دفار کی میں مقرر شو دین انسان دفارا خوشبودار کپڑا کی خودی شکل کے ملائک راضی دفار انسان دفارا بدشکلا بدبودار کار والا روڑی در روح دفار فارا ملائک راگا یومی منکونے کری دی روحی بکرو ظالم کے ابدومی بنا دومی کو ارادہ روان دے دیکھے علاقے کروان دے بکے روحی اختلاف ہوتے اللہ یو بل ملک دا انسان پر شکل روڑے کو فیصلے دپارا ایک بار ان کا فیصلہ فل پیش کا اگر یو کار ہوتے کرنا بیمائش ہوئی چکن بات دے دی بیمائش شو اللہ کے فل مہربان شکل بیا سکنے نشتا اللہ کا زبکہ چکن بات دے روان کو اللہ میرا لندشا اور یہ بلی والی زبکہ یوگدشا بیمائش کی دا گناہ آنا پیمائی زیاد وخطو دا دیکھئی پیمائی زیاد وخطو اور وہی چکلم بلکی دا پل زان یاغا کارتاو کجا اللہ نمانا کواس مخلص محفلا مغل و توبہ کی اللہ ہوا سنو بلکلو بارے بقائے دے بلکی او دانا سرسرے کو منافقت کو بکی زیادت نشتر اپنتو موانا اور منور رات بیاوشو یا مجھے نانا اخلاص سر دو وباسا اشتری شیبا نے خبیمان شا آئندہ قصدو کا غلط بانکو دا اشتر اللہ نے معافی ہوا بندہ اپنے یا ادا کا کدا آمائی گئی نہیں نو آگار نہ معافی ہوا حقیقت وغیرہ کا سلے کی خبری دی کنزل وغیرہ جلالی بسر اصلا نہیں جلالی معافی ہوا نو با اخلاص سر کدا توبہ ترسن پیریو جرنا گناہو شو اللہ معافی اور دانا کہ پکڑے باندھے استقبلنا اور اللہ کی ربنا سوچ پڑا کیا بھائی ناکامئی خبر ملا خبرہ کہ اللہ الصمد اللہ دا حاجتنو بے حاجت نے کون مخلوق آگا دا حاجتنو کے پس کے ہم دا حاجتونیو پکارنا چمسا پر حاجتنو دا اللہ ضرور مجھے سوچ چاہتا حاجتونی ضرورت کنی جب کہ بری نے نہیں رہا کوئی تخیلات قوم سوا میں لال میں لگے ضرورت میں نہیں ہوتا کانڈونے راجہ کڑی بھی اور راجہ نہیں تو دا خود انسان سر کا مدہ سے ملتی لیکن کم از کم دا اللہ کا مدہ بہر سے نہیں محتاج تو جب سوچ کو جدا زندگی میں کہہ رہوں کہ دا اللہ کو وقت دے رہوں کہ اللہ کو نافرمانے کی دے رہوں دا پڑھتا ہے روان ہے زمان اس کا پکوٹا کے چیزیں فقیر یو ردی بیگار دارانش بل ردی تکڑا پسندری ہوئی بڑے نا تک کوڑ ہونا نظام اکلاق بساتا اور منگا خود اللہ سکود اللہ مجود اللہ صاف تتاورا کوٹا اللہ اور بیا سر لائنا فرمانونا اللہ و لکڑے کوٹے نمو آئی عذابنا ہی کیا اللہ میں ہمارے کہا تو اللہ مرے محلت پر کئی حدیث کی راجی اور جتنا نسی کرنا لیکن بطش ربک لشدید اللہ نے مجھے سخت بریخا کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمة دغس اسلام رب نے ملکی چکل ظالمان نسی تو یاد بخار زندگی و اختیار کے رول بخار یہ آداب میدان دے لگ بتا اختیار قدم مدروالی حسین چی چرتا پتی حضر لاچی اللہ الصمد لم يلد ولم يولد لنزل سوق پیدا کے نہ پیدا پیشوی کے ولم يكن له كفوا احد رشتہ تلا برابر حصو کله چې دې پورې دالو یا خداګه عقیده او د عمل کومه لیکوا اوس د شیطانان دی وردانی هغه دا عقیده د انسان د خرابولو کوي بدو طریقې یو د انسان وجود ته نقصان رسي عمل کو وجود باندې
طاقت باندې کیږي نو کله کله داسې اثر وشي چې د انسان عقل خراب شي کله د انسان وجود کمزوري شي کله د انسان مال ته نقصان ورسي دا انسان کمزوري دی د دې حفاظت په خپل نشي کولی د دې حفاظت سوال د الله پکار دی الله په حفاظت کې ځان ورکول پکار دی په دې ډول صورتونو کې دغه حفاظت کې ځان ورکول دي د الله خپل سره الله میدا چې وایا خپل ځان حفاظت کې د الله ورکا نبی علیہ السلام مشهور طریقہ ہے سورۃ اخلاص سورۃ فلق ناس په نبی علیہ السلام مخصوصا په دې ځای کې کومل وجود پیدا کړل دې په پیدا اول کړو څومره په اهتمام کړی دا عمل کړی چې نبی علیہ السلام په مرض وفات کې بیمار دي د عائشہ رضی الله عنها سینې ته سر راوړي په دغه حالت کې خپل وینا په مشکله باندې په آسان نشي کولای دا نه چې وینا نشي کولای وینا یې کړی دا تر اخري وفات پورې کړی دا لا اله الا الله ان للروح سکرا اللهم الرفيق الاعلى اخر کلمات دا وایي دي او پورا ډیره خبره سوایي نشي کولای دا اخري مرحله عائشہ تنها په دغه بیماری کې څنګه دا درې صورتونه وایي د نبی علیہ السلام په داسې تشبیه دا بل عذاب موجود راځي لأن يده خير له من يدها نبی علیہ السلام لاس د عائشې لاس سره څنګه د نبی علیہ السلام په لاس باندې څه کول دومره نبی علیہ السلام په اهتمام کړو نو عائشہ تنها څنګه دا اهتمام کړو په روایت داسې دي چاچی دا دې صورتونه ما هم وی الله په تاسو حفاظت کې حساب وی تر ما هم حفاظت سلمانانو لپاره دا وی آیت کرسی وی د سورې حشر کې دې نبی علیہ السلام وی چاچی دې پیری بلاد الفاظ اعوذ بکلمات الله التامات من شر اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم دې پیری دا وی سورہ حشر 3 آیتونه هو الله الذي لا اله الا هو تراهرا ساری وی د ماحب پرې او بیا زره بلای په یو کې شي دا هغه غواړي هغه غواړي او کله ماحب وی تاسو وای څنګه ځوانان څنګه هغه وګورئ نو ځای او په دې هغه راځي او دا څه شي الله باندې ګانو دا پتا سوچ پکاره زندگی روانه ده تلې ژوند واپس راځي او دا دې ژوند پته نه لګي چې څومره دی او کله واپس راځي دا څول پکار دی نو د کېدو دعا نبی علیہ السلام کوله دا هغه کې څه وایي اللهم انی باسمک اقول یا الله ستا په نوم باندې ودکېږه او دا ودکېدو د پاره کوم ته کې ویل دی مرما دا حکم یو قسم مرګ دی د سړی اوري دی پړې او یو میږي چې واه هغه بدل کیږي او وځو او چې وي خبر نه راشي نو د خپل باندې نه چې سر ته وځي راځي په ژوند کې دا د باندې ملاقات ودې نه اوري او دی او چې د خاصه د لاندې شو چې ساوته او یو میږي چې په خپل سفر خبره نه دا کوله چې دو د کېدو لپاره نبی علیہ السلام ټکي ویلې دي اللهم انی باسمک اعوذ یا الله ستا په نوم باندې و د کېږم او دو د کېدو لپاره د مرګ ټکي ویلې دي ځان ته مرګ راوړې کا چې دا څنګه چې و د کېږم چې څاوره ماینه منا نو د یو حالت روان دي چې صاحب یو خلقي اصحابو دي ساتره باسي یا مسموع دعا دا الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیہ النشور یا دا آخرت یاد کا اب ذات کا نصیبتونه د خدای ته دي چې دا ودکېدو له مسره ویښتا والباط الله نبی علیہ السلام ته ویلي د مرګ په پس باندې دا ولې د څه وګڼه لکه څنګه چې ودې را بیا شوي نو چې څنګه ور شوي داسې باندې الله بیا باندې کوي و الیہ النشور هغه ته پورته کېږي نبی علیہ السلام پر دعاګانو کې چې کوم څه وګڼي دي په دې کې باندې سبب او باور مشکور دعا یاد راغله او که یاد راغله نو مطلب یې دوی چې په کې سړي اشار پات کوي الله دې موږ په خپل دې کې دا دې څه نبی علیہ السلام دا چې وایي دي وای تاسو باندې حفاظت کوي
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। अल्लाह पर यौ सिफत ज़िक्र करे तेरा रीश सलूर शरूरे ज़िक्र करी दी पनाह मुबारक है सलूर शरूरना यौ आम शरूरना मिन शर्रि मा खलक तेरी खुसूसी शरूरे तेरी शरूरना गालू अल्लाह पर हिफाजत के वरता कुल हुवा अऊज़ु बिरब्बिल फलक पनाह मुबारक सवा من شر ما خلق شر داخله چې پیدا کړی دی د شر د مخلوقات نه د ټول مخلوق د شر د عمل کې هر قسم شر دی پر هغه د خپل دې د پردوري د انسانانو دې د زناورو دې او د نورو د بادونو د طوفانونو د دلو دې په منځ کې دا ټول شرونه ما شر ما خلق دا ټول مخلوقات ومن شر غاسق اذا وقب د شر د تیری د جوړي د شپې تیاره په خپل شر نه دي د تیارې د شر نه دي موجبې نه دي چې په دې تیاره کې شریان خپل شر کوي د زنده سر دي هغه د ځمکې کیړې مقولې مال هغه خپل شر کوي درندګان خپل شر کوي او د روح په درندګان کې خپل شرونه کوي د شپې تیاره کې د روح په درندګان کله الله د هغه وسو حرامي کوونه هغه په دې تیاره کې هر څه دغه څوک دی نه ولې څوک دی نه او چې چا پیدا کړي الله په دې کې مګا پس څوک سړي څوک دی نو دې مطلب څه دی چې څوک الله د انسانانو علاوه څوک نشته راځي نه دا هو یا خطا ورته انسان دی یو کې دی نه الله دی الله وی سواء منکم من اسر القول تاسو کې الله کا هغه څوک برابر دي چې ورو خبرې کوي او من جهر به او بدور خبرې کوي د شپې په تیارې کې پټې دن کې نه کړه ورته پرانا کې ګرځي دن کې الله ته یو ځان برابر دي د بیا څنګه او کې نقصان راځي او پرانا کې نه راځي خوشي دې کې نقصان دی او دا کې چې دا په نه کوي دا الله نه د حیا نشته نو په حیا کوي حیا نه ده الحیاء شعبة من الإيمان حیا له روح شاه د ایمان دی حیا شرعي چې دا الله حیا وکړه الله په ځان حاضر ناظر وګرځي الله وایي ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد وشر الحقوق والقرب کې قربان کوي ساحران جادوګر داوود لا یخون له ورني هغه څه دونه وي د خلکو عقل ته کله نقصان رسي چې کله اصل یې واجب دی ولې کیږي عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ وی چې کلمات را یاد دي دا ونه ویلو مسئول دعاګانو مشتا دا يهود په زمانه خرجون کی څومره حرامیان څومره جادوګي وکړه نو دا انسان وجود ته په مختلفو طریقو باندې دا نقصان رسي دا الله حفاظت کوي تاسو ته څه وایي افضل پیدا سحر جادو کوړي منځري کول حرام دي اثر اشتا حرام دي مشران رسم دونه دي کارونه لپاره دا مشران دي دا دونه واو وی عالمان دا معنی خطا دا معنی معلومه دا داسې تم کول ناجایز دي اگر شکار کیږي کار کې د مقصد طریقه د کار صحیح کېدل مقصد دی کار کېدل مقصد دی کار بڑے او غلط طریقو باندې کیږي یو تعویذګر سره اختلاف دی ګلزار تعویذات د سواد یو کندي کوي او خوشنويس په تا خوشنويسي په دې کړي دا سره شي همشي هغه به دا ونی دي سورې مزمل د ورموش ورورې ونی کا اسمي ته واجب واسطه کار کوي سجل کوي نه ما نه وکړا شي نو دا کارو شي کوي مې کار کېدل مقصد نه دی طریقه وګوره چې طریقه کې دا کړل دا قربان چې سدي نو ورې دا دې په دې غاړه ورې دی او تاسو ورته تلې چې کار به هم په ماته یو دی ودګي ودا د زمانہ کار د دې د بیر ماته د پلیکانو کار دی د دې پلیکانو د بځای دې بیر ماته د بځای بما خپل څه ضرورت کوي برکات صلات حاجت کا اللہ رسول کا زمانہ حاجتوں کی شرعی جائز حاجت ہے دارنگی اچھا باندې سره کوړي او سره غلط اثر
شکی بعضې ټسټونو کې بیمارۍ معلومه نه شي خلک شک وایي ماهرانو پسې ګرځي بدې قربانو پسې مه ګرځئ دا صورتونه وایي که څه اثر یې الله به ختموي که نه یې ځانله ډاکټري علاج کوئ ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د کینه کوونکي نه چې کله خپله کینه شروع کړي کینه د کینې د وجې نه نقصان رسول شروع کړي کینه پښتو کې ورته موږ ناسوني وایو ناسوني دا ده چا له الله د دنیا سره عزت ورکړی دی مال ورکړی دی ګاډۍ ورکړی دی کور دی کاروبار دی نور څه دي ښایست دی طاقت او صحت او وجود او څه دي بعضې خو داسې دي چې د انسان په اختیار کې نه دي قدرتي ډول دي اختیار هغې نو حسد نه دی په کار څه داسې دي چې د انسان تسبیح دي محنت یې کړی دی ته محنت وکړه د الله نه سوال وکړه چې الله داسې مال راکړي که خامخا مقصد دي دغه هو بل سره ناسوني مه کوه د بل سره د دغې د وجې نه دښمني مه ساته د بل مخې ته رکاوټ مه جوړوه د هغه کاروبار کې د هغه نور څه حالاتو کې چې کوم حالات د هغه ستا د هغه سره قابل رشد دی حسد چې دی ناسوني چې ده دا حرام کار دی او دا ګناهونه نیکۍ داسې څیزي لکه اور چې ژوندي څیز انسان نیکۍ ختموي المسعود لا يسود حسدناک سړی د کامیابي د عزت نه مومي ولې لا يسود د عزت منګي کې ماته ټول عمر مزلي دی د حسد کول نه دي پکار سیالي پکار ده یعنی جایز ده خو په دوو خبرو کې نبي علیه السلام کوئی پکار ده یو الله تعالی د قرآن پویا علم ورکړی دی عمل کوي خلقو ته کوي یو چاله الله مال ورکړی دی او د الله په رضا یې کوي د ده سره سیالي وکړه مانا داسې کار مه وکړه نو دې دوو خبرو کې خو سیالي نه کوو الله کې خبر راکړو درخواست درته کوو تاسو دا محله ده دلته زیات کار جومات کې د بار خلک لږ دی زیات د دې محلې کوم داور دی عمر دی یو بل سره تعلق دی دا سود خبره ده مدرسه ده د دې نه فایده او خیر غواړي هسې نه الله دې نه کړي ولکه څنګه چې بعضې ځایونو کې شوي دي د دین مرکزونه دي د بار خلک د علم حاصل کړي او هغه خپل دغسې پاتې شي لکه د ډېوې د لاندې وې تیارې نو د دې قدر وکړئ دا په ځان د الله احسان وګڼئ چې تاسو کور ته سوګړی او د الله برخه تاسو ورکړه داسې کلي دي چې هغې حکومي نه چې موږ د الله د کوم شی چلوو او تاسو د خپله راځي موقع د الله درځي دا د الله احسان په ځان وګڼئ دا په ځان کوچ کوئ دا تعاون په خپل ځای تاسو کوئ او ډېر وکړئ او انشاءالله چې د دې د برکته به تاسو د الله دنیا وکړئ الله باندې ډېر غیرتي ده د الله په دین کې غیرت وکړو الله سره لوی خزانې دي موږ په دنیا کې نه کړي او په آخرت کې ولې یوازې په دې اتفاق وکړئ چې موږ طالب علمان کړه د هغې ضرورتونه پوره کړو د هغې جومات مشري ده او د اوبو خرچه ده او څه دي او څه دي او څه دي او خوراک دی دا ځان رسوو خپله په علم کې حصه واخلئ خپله د کور نه کم از کم یو طالب علم وباسئ دلته کور کلي کې مرې ډېر په مشکله به کېږي علم سفر غواړي د کوره وتل غواړي په کور کې ور علم نه زده کېږي ولې ځکه علم نه چې د ځان پوره فارغ او څه حساب حاصلوي چې ځان دې پوره نه دی فارغ کړی نو هغه څه حساب ونه کېږي نو کم از کم د خپل یو تن د یو صلاحیت غواړي الله د دې لپاره فارغ کړي دا تن باندې د ټولو مشر دا ټولو مشر وایي او دا ټوله کورنۍ به الله په دغه عزت باندې چې تاسو دا چاپي رسول چې الله پاک کړي دي او الله پاک داسې کړي دا د عزتمن ذات کتاب دی د دې سره چې د چا تعلق راغلی دی هغه الله عزتمن دی ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين ډېر خلک الله عزتمن کوي او ډېر خلک چې قدر یې ونه کړو الله یې ذلیله کوي هسې نه چې چېرته د دې بېقدري راروانه شي دا لوی نعمت دی نو یو د مدرسو سره خپل تعاون دا لوی تعاون دی چې د مدرسو خلاف پروپاګنډې افواهګانې کم از کم د هغې تایید کوئ خپله څه نه شئ کولی بل څوک څه کوي چې د هغې ته رکاوټ جوړ نه شي او دویم دا چې په خپله په دې لار کې
خپله استعمالېدل دا د صدقې جاریې لارې پرې بل طالب علم باندې د خرچه وکړه خپل بچی دی دیندار کړو شو همدارنګې د دین تعلیم دې وکړو دا ټولې د صدقې جاریې لارې هسې انسان عمل کوي مړ شو عمل باندې خو په دې طریقه باندې د انسان له متعدي د خیر لار جوړه کړې ده د مرګ وروسته به دا په هغې خیرونه رسي و د چا سره ناسلوک مه کوه د چا مخې ته رکاوټ مه جوړېږه من شر حاسد اذا حسد دا حسد چې دی دا شر دی الله به دې حسدګر د حسدونو د شرونو نه مقاومت کړي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس الله خپل دې صفاتونه ذکر کړي کې رب مالک اله پنځه الناس الله ذکر کړی دی جدا جدا خلق مراد دي ربي دې کې الناس مراد دې ماشومان دي الله چونکه دی الله دې تربیت کړی دی بیا دې الناس مراد ځوانان دي چې ځوان وي د تبرې زورور نه طاقتمند نه ستاسو د پاسه بادشاہ دی زورور کار دی چې دا په بادشاہي کې تاسو مختار او زورور نه وي او دریم دې الناس مراد بډاګان دي وي راشي دا الله بندګۍ لا کوشش وکړه دا الله په بندګۍ کې مهنت وکړه دا الله نه حاجت نه وکړه څلورم دې الناس مراد هغه خلک دي چې هغه ته وسوسې جوړې کیږي او پنځم دې الناس نه خلک مراد دي شیطانی خوړی والے دي غلطي وسوسې اچي قل هو لا اعوذ برب الناس فنبارك وقانون کې دخل کو مالک الناس بادشاہ دخل کو اله الناس حاجت روا دخل کو من شر الوسواس د شر د لفظ کو ممکن الناس پټي ویني لفظ به پټ او چې کله انسان الله یادي نو بیا په شاکی کې پټيږي او الذي وسوس في صدور الناس هغه چې لفظ چې په سینو د خلکو کې سینه کې زړه دې د ایمان د اخلاص یې هغه کې راپړې قیمتي مستاره کله دا دې ناکام شي د دې کول دې رسو کوي دې کوي تر باندې پریدي دا دې ناکام شي ګناه تر باندې کوي کله کله د دې کوي لوی کار نه دې رسو کوي نو ورته دې کې تختارږي نو کله کله یو بل کار کوي کنه ګناه ورته په شکل د دې کوي کې تختارږي په شکل د ثواب د عمل کې تختارږي هغه د بدعات وي بدعت هر عمل ته وي چې هغه کې د ثواب په توګه دی او د ثواب کار د دین کار دی د نبی له سلام دی ویلي لکه په باندې کې د زیات کارونه دا کارونه او دا انواغاني او دا د تنبیه او دا د جمعې شپې او دا ټول ریواجی کې دي ثواب په کې نشته او په ثواب په توګه د دې کارونه صدقه وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابي راغی نو په بل خیرات کوي صدقه وي د موږ صدقه وکړه په یو ډول وکړه یا غالي مثال ټول ما ثواب راځي صدقه جاریه وکړه غریب لا پیسې پټي ورکړه چې هغه خپل ضرورت پوره کړي کله بغیر د روزي د پخولو نه خیرات کیږي دا جایز دي نه جایز دي یو په مدي ته وایي چې زمان دا دنیا کا کروانده چې دا په کومه کروانده کې زیاته ماټر دي مکه کې کله کروانده کې کنه نو خلکو سره مشوره کوي سمې ما فصل کارما سیشي کارما کم ته هم کړي ډیر دایي ډیر باندې زمينه د زراعت والا سره مشوره کوي څنګه عمل یو د تفکر پکار دی چې کوم عمل کوم په کومه طریقه کوم ډیر ثواب ملوي ثواب ملوي اسی نه چې مهنت بیا زیږي او ثواب ملوي شکا دا څنګه شي شکا کوم کا پدې کې پکار دی چې د دې د ماهر په تاسو عالمانو چې عمل کوم په څه طریقه کوم چې ثواب ملوي او ثواب کې بیا راغلي ملوي وزن د عمل څه واشي دا شیطان وسوسه چې انسان ناکام کوي په هر مرحله کې الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة يوم تفتح چې ما ته یې نو او د وسوسې نه دا په دې چې زړه کې غلطه خبره د ګناه خیالات راغله عمر چې دا شیطان ورسره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او دا خیر او دې دې خیال راغی وګړه عمل ملائکه الله د انسان سره د دوی کې الهام ورته کوي د الهام او والناس د انسانانو باندې د انسانانو د شیطان څوسي هغه په خونه باندې پیژنه کله دا خونه د شور د ماشور د حرام ورته
دا غلا د لاهو د ورانو ورکو د چا سره د تعلق خرابولو د جګړو د غلاګانو چې کوم خرابې کومونه دي چې د دې د توبې چې داسې وکړه داسې وکړو دا شیطان دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویا ملګرتیا مه کوه نبي علیہ السلام ویا غلیل على دین غلیله ولینظر احدکم من یخالله دوست د دوست په طریقه یې ملګری د ملګري په طریقه یې ګورئ د چا سره دې ملګرتیا ده د شهید مولوي سره دې ملګرتیا شوه د شهید مولوي به جوړېږي د بل سره دې ملګرتیا شوه هغه به جوړېږي او که چېرته په ښه ماحول کې د چا سره ملګرتیا شوه هغه اثر به درباندې کېږي د مجلس د ماحول اثر یې وایي او نبي علیه السلام د هغې د ښکلي مثالونه ویلي دي د ښه مجلس مثال د عطر فروش سره ناسته ده یا به دې نه والي یا به د لاسې څه درکړي که دا وکړي چې څوک پورې چې ناست وي خوشبويي در باندې لګي دا ښه ماحول خبرې دي د بد ماحول مثال د بټۍ دی د رنګر دکان دی د یا خو باندې جامې اوسېږي اور به څه ډېرېږي که دا نه وي څوک پورې ناست وي نو تا باندې به په خراب رنګې لګي نو دقسې غلط مجلس والا غلط ملګري سره په ملګرتیا شوي یا به ورسره ملوث شي ملوث نه شوي نو بدنام به در باندې لګي هلکه دا چا سره ناسته ولاړه ده کانتي او کانتي سره یاره دا خو هغه بلې دي دی هم کار دی هغه پولریان د شیان دي دی هم دغه کار دی هغه کار چې موږ خپل ماحول دا هغه چا سره وکړو چې هغه زموږ دپاره دنیا کې د بدنامۍ د بېعزتۍ او د بېغیرۍ سبب نه ګرځي هغه ماحول کې متوکل وو هغه کې معصومي وو چې هغه زموږ دپاره د خیر د نیت وړي الله دې زموږ د عمل زموږ دپاره د خیر وړي والناس دې باندې قرآن شروع او په ناس باندې په سین باندې ختم شوی بس مطلب دا دی چې نور په بس سبب بدلوي نه بس دا چې خپل د عقیدې د عمل لپاره بس ولاړ کافي کتاب ولاړ کله چې اخر دوره کې په سر ته شروع کېږي چې دا پروګه وایو ان شاء الله دا به ټول بشپړي یو ترخاب دغه خو شرط د جمعتونو کې درسونه کېږي او چې د وجه درسونه هغه د ناس ته ډېره ګرانه وه څلور پنځه ګنټې درس و ډېر نیکبختو لوی محنت کړی دی چې ناست یې کړی ده باقاعده ماسخوتن ټیم کې اکثرو جوماتونو کې راته درسونه وي هېڅ څه داسې ضروري کار نه وي کور تلې هلته ډډه واري یا په روډ کې ناسته یا بل ځای ناسته لکه یو نیمه ګنټه دفاع وه د الله کتاب ته ورکړه دومره لوی کار لري سبا به د الله سره ملاوېږو الله به تپوس کوي چې یاره موږ ته څه د الله د کتاب پته کړی هغې کتاب وګورئ چې ما ته ترجمه یادېږي نه یادېږي په ترجمه پوهېږم نه پوهېږم په هېڅ هم نه پوهېږي الفاظ په قرآن کې ولیکل دي په خپله پښتو ژبه کې خپل دین زده کولی شي عقیده زده کولی شي تاسو ټول ناست یې په دې کې څه به داسې وي چې په الف بې کیسې قرآن ته ویلی دی څه به داسې وي چې مناظرې قرآن ویلی دی خو ما تاسو ته پښتو وکړي که زما باندې پښتو هم نه پوهېږئ نو پته لګي چې تاسو بیا د دنیا په هېڅ باندې نه پوهېږئ نو د دې نه هاخوا بیا باندې انسان چې نو هغه بیا روغ نه وي سړی دوکان کې په سودا او په سوال جواب او په نرخ پوهېږي هغه په دې هم پوهېدی شي چې په قرآن کې الله باندې څه وي په سبا ګورې یو سړی پوهېږي چې یاره ځان په پوهه کوه او بیا عمل ګران دی او عمل نه شي کولی داسې زموږ دلته یو صاحب وو یاره زه ځکه نه کېنم چې زه عمل کولی نه شم د دې دا مطلب دی چې په تیاره کې ځان وساتم نو سبا به الله ته وایم چې زه خو نه پوهېږم په دې به خلاص شي نه په دې څوک خلاص دی نابالغ په نابالغتوب کې مړ شو دی په دې باندې خلاص دی د ده نه الله تپوس کوي ولې ځکه دی لا عقل یې نه دی راغلی لیونی خلاص دی ځکه چې هغه د الله صلاحیت د عقل نه دی ورکړی چې سړی وړوکی فرد نه دی لیونی نه دی او ډېرې ژوندې تېر کړی دی د الله په نافرمانۍ کې د ده هېڅ عذر نشته چې نه پوهېدم نه وم خبر ځکه الله پوهه رالېږلې ده او ده کې الله د پوهې صلاحیت یې کوي او قرآن کې الله ځکه وایي چې ستا د علم اسباب دي او الله به د دې اسبابو نه ستا نه تپوس کوي ان السمع ستا غوږونه دي واوره والبصر ستا سترګې دي وګوره والفؤاد ستا عقل دی زړه دی سوچ وکړه كل اولئک کان عنه مسؤولا الله وایي د دې ټولو په باره کې به ستا نه تپوس کېږي
अल्लाह ने गुमराह की खुदान का बखत पसारत के पत्थर ने अब नहीं बखत यार को खुशबादी कर रहे लान लजान मुआ से मुशारक है और ये नसीब करे ना अल्लाह ने तौफीक रखी अल्लाह ने सबको अमल कुरान में नसर की थी इंशाअल्लाह रवान मंसूर की बड़े गुण की शक्ल को है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तमाम से मंजूर आलम से खुदाई लोग सब ये अल्लाह रनी फालू के मखलूक है الرحمن الرحیم عام مہربان کے خاص مہربان کے مالک یوم الدین اختیار مند کے نواد نبد دے کیا کرا من ویا کرستائی خاص تا بندگی تو خاص تا مدد وارو اهدنا الصراط المستقیم جستان مدد وارو مستقیم سوال کو سوال کا صراط المستقیم تو اللہ صراط المستقیم روان کی صراط الذین انعمت علیہم لا دعوا کو جدا بیان کرے دے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین چې غضب نه شي باغی او د خطا کوي متاسوب دي یو مصداق په حدیث کې ذکر شوی دی اليهود والنصارى يهود والنصارى سوال په سورې فاتحه کې ورته کوي الله دا د خلکو بلاد قرآن کې چې به انعام شوی دی انبیاء صدیقین شهدا دا خلکو دلال د دوسانی چې هغه يهود او نصارى دي سره د علم د ګمراه او بغیر د علم د ګمراه دي زمون جوانات پس روان دي په شکل شباهت کې پس روان دي په اخلاق او آداب او د ژوند تور او طریقې کې پس روان دي دا په تابعینو د دې بیان د ضرورت نشته ادا زمون سره یو تربیتی شی په جیب کې موجود دی دا دې تربیت د ټول دنیا د هر ځوان په جیب کې پروت دی او دا اقا کردار دی روانه موږ هغه د پګړېدو دا او چې د دنیا سهارا کې ټول دي هغه ټول دې زندگی دا باندې راځي دا موبایل د وخت ضرورت دی او د ماشوم کوم ضرورت دی چې کور ماشوم دی دا شی ولته ورغلی دی او په ټول ورځ کې فلمونه ګوري فیسبوکونه او څو بې حیا پروګرامونه اخلاق لاکي او منفوشي او دا ټول چملې دي اخر سوچ پکار دی دا بچی موږ خپل لاس کړل ته وکړو کاروبار والے نے لوی تعلیم والے نے هغه ضرورت دی هغه په استعمال کوي خپل کنټرول نشته اګدا ضرورت شي او چې کله په اعلان کې تاسو یې نه د دې وینا د ضرورت نشته نو لشما ما لکان د سکول واره هغه په دې شي کې تیر کی ساري په دې باندې سره هېره په کالج کې دا پسیات دی په دکان ته تللی دی نو په دکان کې دا حال دی په زمیندار کې پولیس ته تللی دی نو دا حال دی اوس د دین نه خلاص او د دنیا نه خلاص الله په دې کارو لږ په خپل ځانو کار سوکې ځوانانو مشرانو نه کار دي چې په خپل مشرانو راهوني لږ دا شی کنټرول کی د ضرورت د ادا کولې خیر په کې مشته دا نه چې حالي ته به هري شي ضرورت دی او دا خلکو چې د استعمال په څه طریقه اختیار کړی دی نو ډېره د وبایي د تباهۍ ذریعه ده د سوال کو الله د یهودو د نصاراو د عمل د طریقې نه پوښتنه او دا موږ چې موږ اشقا او ټول هر څه د غیبو طریقه باندې دي دا دې موږ خپل دین کې الله دې په خپل دین طریقې دي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم یا اللہ ساری کتاب کا ختم ہو گیا رمضان المبارک میاشت اللہ دا حاضر جمع اور سوک شد آواز ضروری اللہ دے طول گناہوں معاف کی اللہ دا خپل دوئے بخاطر اللہ ست تقصیرات چشوی کی اللہ ټول معاف کی کارشوی کی مرشوی کی اللہ ټول معاف کی اللہ اندر پارا مسلمانان پر دین پر اطلاق کی اللہ گناہوں کا گناہ کارے اللہ نے کئی کار اور کبھی کن کار کی ایسا کار کی اللہ نے گناہ نے رونا سے گناہ نے بن کے اللہ کو نے کوبا نے بابن کی اللہ پاکا شکر سوچ نے ایمان ذرا واسوی
الله ټول ته بخښنه وکړي الله څوک بخښنې شوي دي د هغې درجې بلندې کړي الله پاکه څومره چې ژوندي مسلمانان دي د هغو ډېر حاجتونه دي هر قسمه حاجتونه دي الله تا ته معلوم دي د هر چا حاجت الله ستا نور خزانې دي د دې ټولو مسلمانانو ټول حاجتونه پوره کړه الله پاکه ستا مې خزانې نه کمېږي الله د دې حاجتونه پوره کړه الله پاکه څوک بیماران دي الله ته شفای کامله نصیب کړي هغه هر څوک چې دي چا ویلي دي هغه خاص کسانو چا نه دي ویلي الله ستا سره لاعلاج بیماري نشته هر قسمه بیماران چې دي الله ته ټول شفا ورکړي الله د دې عمل لپاره روغ کړي الله پاکه څوک قرضداري دي قرضونه یې ادا کړي الله پاکه د چا په منځ کې ناروغۍ دي تعلقات خراب دي نفرتونه دي الله ته زړونه د یو بل سره روغ کړي الله مغفرتونه ختم کړي الله مؤمنان ټول روڼه کړي الله د مساجدو حفاظت وکړي الله د مدارسو حفاظت وکړي الله د اسلامي ملکونو حفاظت وکړي الله د امن د اسلام په لوګه بادشاہ ورته کې صحیح اسلامي نظام نافذ کړي الله د دې ول د معاشي خوشاله اسباب ته ولګي الله شری د سود ناجایز کېدلو فتوا کړی دا یعنې فیصله کړې ده ناجایز دا چې ناجایز خو هغه فیصله کړې ده چې په دې ملک کې دی الله د دې فیصلې د عملي کولو توفیق ورکړي حکمرانانو ته الله د سودي نظام د دې ملک نه ختم کړي الله دې ملک له معاشي خوشحالي ورکړي الله د سود متبادل الله د عمل په خپلو عملونو باندې مستفید دي الله پاک هغه خلکو ته برکتونه احساس کړي الله پاک د خلکو د زندګۍ ضرورت الله د انسانانو ته ورکړه الله هر سړي چې کوم ضرورت دی د څه شي نو الله تعالی معلوم دی ته ورکړه الله پاک څوک چې د دین په خدمت کې د درس و تدریس په شکل کې د زده کولو شکل کې د دعوت شکل کې د اعلان په شکل کې الله دې ټول امداد وکړه الله په کار کې برکت واچوه الله مسافر د دنیا په مقصد باندې مسافر دي الله تعالی حاجت پوره کړه په خپل کور باندې کا الله پاک د مسلمانانو د مال د جان د عزت حفاظت وکړه الله پاک ټول مسلمانانو ته ژوند د خپل رضا او د خپل د رضا د عمل مطابق نصیب کړه او د مرګ په وخت کې کلمه شهادت د لا اله الا الله